عمر فاروق رضی الله عنه د مسلمانانو بادشاہ شو په شام په علاقه باندې سعد ابن سعید عامر رضی الله عنه دا گورنر مقرر ک د تیوی تلال شالتا دی ورته په جړه شو امیر المؤمنین دا بوج په مامر اچوا ماملېګا عمر فاروق رضی الله عنه وتوی خان په ما باندې د خلافت بوج را واچو او تاسو به پکې را سره مدد نه کوي زیبا نو هغه مجبور ک نو بیا ورله پیسې ورکړي وي دا پیسې والا او دا به په کار راشي په ځان یې ولګاوه نو سعد ابن سعید عامر رضی الله عنه هغه روان شو ځان سره ښځه کړم چې کله هغې حمص علاقې ته ورسېده ناغه ښځه ورته یې سړیه یو جوړه ستا ده او یو جوړه زما ده او دا علاقه ډیره زیاته یخه ده نو لاړ شه په دې پیسو چې امیر المؤمنین درکړي دي یو دوه ګرمې جوړې واړه زه یو به تا چې یو به زه چومدې ورته وایي ښه نو لاړ نو هغه پیسې چې عمر فاروق رضی الله عنه ورکړې وې په کلارو کوڅو کې ګرځېده او په مسکینان او په فقرو باندې هغه وویشلې چې راغې ښځه ورته وایي جوړې دې واخېستې وایي نه وایي څه دې کړې وایي امې په غریبانانو په مسکینانو باندې وویشلې وایي د دې جوړو نه هغې زیات حق ده نو څه موده پس عمر فاروق رضی الله عنه ای علاقې ته لاړ د هغې ځای د خلکو نه یې تپوس وکړ چیرې دا کم سړی ما گورنر مقرر کړی دی آیا صحیح طریقې سره ډیوټي کوي که نه کوي خلکو ورته وي جی زمونږ په یو څو اشکالات دي یو خو دا چې دی سار راځي لږ معمولي لیټ راځي او دویمه دا ده چې دروازې خو زمونږ کارونه کوي خو د ماسخوتن د مانځه نه پس چې دروازه بنده کړي د شپې بیا ورنه کولاوي او درېیمه دا ده چې جمعه په جمعه ډېر لیټ راځي او بعضې وخت کې په پنځلسمه شپاړسمه بېهوشي راشي تپوس ته امیر المؤمنین وکړه ځکه چې د رسول الله مبارک صحابي او پتا خلک اعتراضات کوي دا ولې وی امیر المؤمنین دا دوی چې وي چې سار لږ غونتې لیټ راځي ولې لیټ راځم د دې علاقې گورنر دی مقرر کړی د دې مسلمانانو کارونه کومه زما ښځه او زیم او زما ماشومان بچي دي ښځه مې نه جوړه ده نو چې سار ما خوراک نی کړی او ښځې مې نی کړې ټوله ورځ به څنګه په ناره تېرو نو چې ښځه ما له خوراک ترایروي هغه بیماره ده زه ورسره لږ ماشومان قلار کمه هغه خوراک تیار کړي هغه خوراک وکړم ځکه لږ لیټ شم امیر المؤمنین ورته وی ولې ته چې د مسلمانانو گورنر نو ستاسو خادم نشته خدمتګار خادم نشته چې خدمت وکړي ورته وایي نه د مسلمانانو گورنر خو صحابي دی نه خادم ساتي او نه خادمه ساتي ورته وی د شپې ولې نه روځې وی ما الله سره عهد کړی چې الله د شپې بستا عبادت کوم امیر المؤمنین روز می دوی له ورکړې ده د ورځې د دوی کارونه کوم او د ماسخوتن نه پاس خپل رب ته زاری کوم او د الله عبادت کوم شپه ورځ خو دوی له نشم ورکولی تقسیم مې کړی دی روز دوی له شپه الله له روز چې مې دوی له ورکړې ده هم د الله دپاره وی د جمعې پر ورځ دا لیټ ولې راځي وی امیر المؤمنین قسم دی چې دا یو جوړه مې د بله نشته یو پتی واچوم خیره نشي وی وینځمه نو دا بیا زوړندی زو سلخانه کې نو چې دا اوچه شي او وی چوم راځم دویمه جوړه نشته وی ته د مسلمانانو گورنر او دویمه جوړه هم ستا نشته ورته وی نه وی دا جاړې ولې دا بېهوشي د باندې ولې راځي وی چې کله حبیب رضی الله عنه شهید کو هغې وخت کې زه کافر وم زه د هغه شهادت ما په سترګو لیدی دی په هغه چې کم تکلیف تیر شوی دی په ما د الله یره دومره غالبه شي چې په ځان نه پوهېږم په ما بېهوشي راشي مالک یوم الدین مالک د ورځې د سوزو د جزا دی د صحابو په دقې ورځ باندې نظر و باز ځان له خادم نه نیسي
د ورځې کار د شپې عبادت او د الله د یری په صحابو باندې بیهوشي راځي د صحابو په هغه ورځ باندې نظر دن ته ځان ته دغه ورځ د سزا او د جزا را مخکې کا ته ګوره چې هر څه ټیک کېږي که نه